أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله پاک ته له رټلي شوي شیطان نه. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله په نوم چې ډېر مهربان او پورا رحم لرونکی دی. إذا السماء انفطرت. او کله چې اسمان وچ وي یعنی څیرې شي. وإذا الكواكب انتثرت. او کله چې ستوري خواره واره شي. وإذا البحار فجرت. او کله چې سمندرونه وشلېږي یعنی له یو بل سره ګډ او ټول یو بحر شي. وإذا القبور بعثرت. او کله چې قبرونه پرانیستل شي یعنی مړي ترې ژوندي راپورته کړل شي. علمت نفس ما قدمت وأخرت. هغه وخت به هر څوک پر خپلو لومبنیو او وروستیو عملونو وپوهیږي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ای انسانه ته څه چې د خپل مهربان خدای پر وړاندې مغروره کړی او کبرجن کړی. الذي خلقك فسواك فعدلك. هغه رب چې ته یې پیدا کړې ستا اندامونه یې برابر کړل ته یې پانډول برابر جوړ کړې. في أي صورة ما شاء ركبك. او په هره بڼه چې خوښه شوه ته یې ونښلولې او ستا دغه پیوند یې جوړ کړ. كلا بل تكذبون بالدين. هیڅ کله نه بلکې اصلي خبره دا ده چې تاسې جزا او سزا دروغ ګڼئ. وإن عليكم لحافظين. په داسې حال کې چې پر تاسې باندې څارونکي ټاکلي دي یعنی پر تاسې ملایکې مقررې دي. کراما کاتبین. داسې عزتمنې لیدونکي یعنی په نزد د الله لیکونکي ستاسې د عملونو. يعلمون ما تفعلون. چې ستاسې په هر عمل باندې پوهیږي. إن الأبرار لفي نعيم. شک نشته چې ښه خلک به په نعمتونو او په جنت کې په مزو کې. وإن الفجار لفي جحيم. او هیڅ شک نشته چې بدکاران به په دوزخ کې اوسیږي. يصلونها يوم الدين. د جزا په ورځ به هغوی هلته ورننوځي. وما هم عنها بغائبين. او له دغه دوزخ نه هیڅ کله دوی پټېدونکي نه دي. وما أدراك ما يوم الدين. او ته څه پوهیږي چې هغه د جزا ورځ څه شی دی. ثم ما أدراك ما يوم الدين. هو ته څه خبر یې چې هغه د جزا ورځ څه ده یعنی د الله تعالی پرته بل څوک پرې نه پوهیږي. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا هغه ورځ ده چې کله د هیڅ چا لپاره د هیڅ شي کولو د هیڅ چا وس نه وي. د هغې ورځې فیصله په ټوله معنا یوازې د الله تعالی په واک کې ده. صدق الله العظيم. رښتیا وویل عظیم او لوی رب.